بسم الله الرحمن الرحیم. واما الاربعة تصحیح ولا مسله چلیده مخته تاغه څلور اصول قواعد خای څاغه بین الرؤوس والرؤوس چلیږي. واما الاربعة ان الاصول الاربعة والقواعد الاربعة فاحدها یوه قاعده کې دا ده ان یکون الکسر على طائفتین او اکثر. کسر په یوې طایفې کې راغلي یا دوو طایفو کې راغلي یا دونه زیاتو کې راغلي. وراثات کوم طایفې لري کوم ټولګي وي. ولکن بین اعداد رؤوسهم مماثلة خو د هغو له عدد الرؤوس په منځ کې تماثل وي. فالحکم فیها په داسې صورت کې حکم دا ده ان یضرب احد الاعداد فی اصل المسألة یو عدد پکې راوخلي عدد رؤوس مته به اصل مسلې کې ضرب ورکړي. لکه دې کې موږ سره مثال د مثل ست بنات شپږ لوڼې دي وثلاث جدات درې نیاګونې دي وثلاثة اعمام درې ترونه دي. ندی ولا مسله لاندې کسه تاسو ته جوړوله غواړي څه شپږ لوڼې وي که نه او ورکې درې شی نیاګونې وي او درې پکې ترونه یې مخته وګورئ همدا مسله شته ستاسو مخته لغونې وګورئ. نو دې کې وګورئ څه کله شپږ لوڼې دي موږ سره مسله به د شپږو نه جوړه کړو. څه کله شپږو نه مسله جوړه کړو نه شپږمه حصه به ورکړو لوڼو ته. لوڼو ته مو چیر کړو نانیاګانو ته شپږمه حصه یې ورکړو ځکه څه ته سدس میلیږي که نه او لوڼې ډېرې دي که نه څه کله یوې نه زیات شي بیا ثلثانو ته میلیږي. چار جوړیږي چار به ورته ولیکو ولې د لګوري مساله لیکلي دا چی نه جوړه ده. ست بنات لیکلي چار یې لیکلی نیاګانو لاندې ایک لیکلی. نو اوس دا حصې تقسیمیږي صحیح طریقې سره نه ځکه لوڼې شپږ دي حصې څلور دي نیاګانې دلې درې دي سا یوه ده ترونه درې دي سا یوه داسې هغه سبا دي چلو او د دو په منځ کې موافقت بالنصف ده. نو بیا مو ورکې څه وکړله طریقه مو جوړه کړه که نه ضرب مو تیر کړلو. مخته والثاني دویم نمبر قاعده دا ده ان یکون بعض الاعداد متداخلا فی البعض ځن عدد په ځنې کې داخل وي تداخل ولا نسبت ورکي وي. بیا داسې صورت کې څه حکم ده فالحکم فیها ان یضرب اکثر الاعداد فی اصل المسألة څه کوم غاټ عدد ده اکثر جوړیږي ماغه ته به مو ضرب ورکو اصل مسلې کې. لکه وګورئ مو سره مثال د مثل اربع زوجات څلور زنانه ښځې ونه پوتې دي وثلاث جدات درې نیاګونې دي واثنی عشر عامه واثنی عشر عاما دولس ترونه دي لاندې همدا مسله یې در کړې ده. اربع زوجات او بل د ثلاث جدات بل د مو سره اثنا عشر اعمام. نو مسله به د 12 نه جوړه شي. څه کله 12 نه مسله جوړه کړو نو هغه کې درې به راوخلو څه هغه څه جوړېږي د ښځو وله حصه جوړېږي هغه به ورکړو او بیا ورپسې دوې به راوخلو دوې حصې به ولیکو نیاګانو ته اووه حصې بیا ولیکو ترونو پسې. شای صحیح طریقې سره نه تقسیمیږي. نو دې کې مو څه وکړلو عدد رؤوس مو راوخیستلو زوجاتو ته مو څلور ورکړلې ربع حصه جوړېږي څه درې دي نه دو له څلور حصې بیا مو محفوظ یا کړلې دلې. ترونو ته مو حصې ورکړي هغو کې تباین ورکړي د ځکه 12 د وخت سره جوړ نه خوري که نه جوړ نه خوري بیا دو منځ کې به نسبت ولټئ. څه کله نسبت مې لټولو دې کې د 12 څه ده عدد الرؤوس دا غاټ ده که نه څه کوم اکثر عدد وي هغه ته مو اصل مسلې کې ضرب ورکوو. کله اصل مسلې کې ضرب ورکو مسله بیا هغه نه وګرځي. لکه دې کې وګوره 144 ته مسله لوړه ده. والثالث دریم نمبر اصل او قاعده ده ان یوافق بعض الاعداد بعضا ځنه عدد د ځنه سره موافق وګرځي توافق نسبت وي. مې داسې صورت کې چې کې فالحکم فیها ان یضرب وفق یا وفق احد الاعداد فی جمیع الثانی لکه کله وفقی سره وباسي دی عدد ولا هغه څه کله کوم وقف راشي وفق هغه به دویم عدد کې ضرب کې څه دینه چې حاصل شي که نه ثم ما بلغ څه کوم حاصل شي
فی وفق ثالث دریم ولا وافق کی بظرف کې ان وافق المبلغ الثالث که دریم مبلغ سره موافق و الا فالمبلغ کنه ټول شي کوم حاصل د حاصل ضرب تل شي فی جمیع الثالث دریم کې به ضرب ورکی ثم المبلغ به کوم حاصل ضرب فی الرابع كذلك سلرم کې به ضرب ورکی ثم المبلغ فی اصل المسأله بیا به شو کې اصل مسلې کې ضرب ورکی لکه موږ سره مثال ده که 40 زوجات څلور ښځې دي و 18 بنته اتلس لوڼې دي و 15 جده 15 نیوي و 6 اعمام شپږ ترونه شو مثالون دي مسله در کړي وګورئ 40 زوجات مسله دي 24 نه جوړه شوې ده که 40 زوجات 18 بنت لوندې مسلې کې لیکلي مسله 24 نه جوړه شوې وه 24 کې څه تاسو وګورئ کومې حصې جوړېږي د دغه کسانو وله ښځو ته لوندې 3 لیکلی لوڼې زیاتې دي که نه ثلثان 14 جوړېږي 15 سدس سوره جوړېږي غا جوړې چی 4 24 که نه 4 جوړېږي د کوم څه ایک پاتې شو د ترونو ته میلاو شو مسله صحیح طریقې سره نه جوړېدله یعنې تقسیم ورکې صحیح طریقې سره نه کېدو کسر ورکې راغلی که نه کسر راغلی بیا طریقه یې درته وښیله څه کوم عدد رؤوس جوړېږي هته دویم کې ضرب ورکې وفق کې که وفق کې خوړلو ټیک ته که نشه کې ټول کې به ضرب ورکې اخر کې ونه کوم شی سره وځي ما هغه ته بیا اصل مسلې کې ضرب ورکې مسله 4320 ته ورسېدله داسې ته یې زیاتېږي څلورم نمبر اصول ته کسې والرابع څلورم نمبر اصل او قاعده ده ان تكون الاعداد متباینه بالکل عدد سره کې متداخله نه وي متماثله نه وي متوافقه نه وي بلکې شی متباین وي جدا جدا یې معنی یو بل سره جوړ نه خوري شوندې نه وي روغ لا یوافق بعضها بعضا بعض سره سره موافقت خوري نه دریم عددي نه تقسیموي وړوکو کې لګیا شي غاټه نه تقسیموي یو شوندیا نه دي بیا څه کوي فالحکم فیها داسې مسلې کې به حکم طریقه ده د ان یضرب احد الاعداد فی جمیع الثانی یو عدد به روخلی دویم کې به ضرب ورکړي لکه حدیث تاسو ته خپله بیا ښایي ثم ما بلغ څه کوم مناسل ضرب سر وشي فی جمیع ثالث دریم کې به ضرب ورکړي ثم ما بلغ فی جمیع الرابع څلورم کې به ورکړي ثم ما اجتمع څه کله اخر کې کوم نه جمع راشي فی اصل المسألة اصل مسلې کې به ضرب ورکړي وګورئ که امرأتین دوی ښځې دي و 6 جدات شپې غنیو دي و 10 بنات لس لوڼې دي و 7 اعمام و ترونه دي وګورئ لاندې مسله یې در کړې زوجتان دي که نه دوی ته به ضرب ورکړي په داسې شي کې جدات کې جدات ته به ضرب ورکړي بنات کې بنات ته به ضرب ورکړي ترونو کې صحیح ده بیا دې نه به حاصل ضرب حاصل شي لکه 210 راغلی ټول که نه بیا 210 ته مخ ته ضرب ورکوي صحیح ده په دې طریقې سره حصې بیا ټولو ته صحیح رسیږي